नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इज्जतमंद मुसलमानानो, په غزوه حنین کې د یو کس باره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی فرمای چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو کس باره کې فرمایل، هو من اهل النار، دا کس چې دا جهنمی دی، دا کس چې دا جهنمی دی. نو کله چې هغه د کافرانو سره جنگیدو نو صحابه راغله چې د الله رسول سلام دا څنګه جهنمی کېدی شي، دا خو د کافرانو سره داسې جنگي، کافران قتلوي او تورې په لاس کې راغسته ده. ځینې کسان په صحابه په شک کې مراله چې څنګه یو صحابي د کافرانو سره جنگيږي. ان پاک صلی الله علیه وسلم د هغوی باره کې فرمایل چې هو من اهل النار، دا جهنمی دی. خو چې کله هغه لږ زخمی شو نو صحابه راغله چې یا رسول الله زخمی شو. بیا لږ ساعت پس چې دی نو هغه د زخم او هغه تکلیف برداشت نه کړی شو، نو ترکش نه کم چې د غشي پکې ږدي هغه د خپل هغه سیزي هغې نه غشی راویستو په دې سینه کې ځان له ومنډو. چې ومنډه نبي پاک صلی الله علیه وسلم صحابه راغله چې رسول الله کومه خبره تاسو فرمایلې وه هغه الله تعالی رښتیا کړه. هغې کس چې دی هغه خودکشي وکړه. نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه د الله تعالی بنده او د الله تعالی رښتینی رسول یم. او بیا حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته فرمایل چې ای بلاله ورشه او یو اعلان وکړه، لا يدخل الجنة الا مؤمن، جنت ته بد صرف مؤمنان داخليږي. او بیا یو تی چې بل یو فاجر، هذا الدین بالرجل الفاجر. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بشک الله تعالی د خپل دین او مدد د کافرانو او د فاجرانو هم اخلي. دا یو وړه شان واقعه مې تاسو ته بیان کړه. نو الله تعالی مو تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي.